مړی پسې اول ورځ باندې صدقه کول روا دي کنه؟ څوک وفات شي او بیا د مړي خپلوان دوستان په اول ورځ باندې مړي پسې صدقه کوي، خیرات کوي، دا روا دي کنه؟ د دې مسلې متعلق دریو خبرو ته فکر کوئ. دا درې خبرې چې درته یاد شي انشاءالله مسله به درته یاد وي. اوله خبره بیان د مسلې، وضاحت د مسلې. دویمه خبره بیان د تخصیص. تخصیص څه معنا ده او په څو قسمه ده. دریمه خبره بیان د دلایلو په دې مسله. کله مو چې دا درې مسلې زده کړې، درې خبرې، نو انشاءالله مسله به درته یاد شي. اوله خبره بیان د وضاحت د مسلې. مسله څه ده؟ مسله دا ده چې یو مسلمان وفات شي، د دې مسلمان په خپلوانو کې یو قریب یا یو خپل یا ټول خپلوان په شریکه باندې دې مسلمان مړی پسې صدقه کوي د خپل مال نه، د میراث نه، د خپل مال نه یا د میراث نه مخکې د تقسیم نه، خو پر رضا د ټولو وارثانو چې په وارثانو کې معصوم او غائب دا نه، نو مړی پسې دغه صدقه کول روا دي او مستحب ده. او دا د صحابه کرامو سنت دی چې مړی پسې به په اوله ورځ صدقه کوله. نو د مسلې مدري اجزا شوخه. یو جز دا چې مړی به مسلمانی، که کافرو بیا ورپسې صدقه نشته. دویم جز دغه مال با په میراث کې شامل نه، دا چې کوم په صدقه کې استعمالي، بلکې دا به د یو سړي خپل مالی، د یو قریب یا د یو دوست. دریم که دا مال د میراثو، نو بیا دو شرطونه دي پکې. یو دا دی چې د ټولو به رضای، دویم دا چې په وارثانو کې به غایب
او معصوم نه نو بیا صدقه روا ده. نو کده مسلمان نو کافرو بیا صدقه مړی ته فایده نه کوي. کده ټولو رضا نه وه مال مشترکو خود ټولو رضا نه وه څه پکې راضي و سنا نو بیا به ورپسې صدقه نه کوي. صرف رضا والی که د خپل مال نه کوي نو بیا صحیح ده. دریم که دا مال د میراثو نو که په دې مال کې غایبو یا معصومو نو د هغوی رضا خو نه معلومیږي نو بیا به د مال د میراث نه صدقه نه کوي. مسله مزده شوه. دې قیدونو ته به فکر کوئ ښه. یو مسلمان وفات شو په اوله ورځ باندې خلق مړی پسې خیرات کوي نو دا خیرات روا ده خو په دریو شرطونو. یو به دا سړی مسلمانی، دویم دا مال به د میراث نه بلکې څوک چې ورپسې خیرات کوي دا به د خپل وي. یو بچی راپورته شي زه خپل حصې نه خیرات کوم، ورور راپورته شي، دوست راپورته شي، د خپل جب نه خیرات کوم نو بیا روا دی. دریم که دا خیرات د میراث د مال نو چانو او لا میراث تقسیم شوی نه دی که چاوله ورځ ده که نه نو بیا پکې شرط دا دی چې د ټولو رضا بی. که یو وارث پکې رضا نه وه صدقه به ورپسې نه کوي. دویم شرط پکې دا دی چې په مړي کې به ماشومان په دې وارثانو کې به ماشومان او غایب نه ځکه چې د هغوی رضا نه معلومیږي او رضا خو د ټولو شرط ده. نو چې درې شرطونه برابر شي سړی مسلمانی یا سړی د خیرات کوونکی د خپل مال نه ورپسې صدقه کوي یا د میراث د مال نه خو د ټولو رضا ده او په دې ټولو وارثانو کې غایب او معصوم نشته نو دا صدقه دا سنت د صحابه دي او دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت تقریری دی. حضور په انکار نه دی کړی. مسله مزده شوه. دې قیدونو ته به فکر کوئ ښه. که څوک در باندې اعتراض کوي نو قیدونو سره به جواب کیږي. دا قیدونه زموږ فقهاو ویلي دي اوس درته وایم. دا اوله خبره. دویم نمبر خبره تخصیص څه معنا ده او په څو قسمه ده. تخصیص تاسو کتابونو کې ویلي دي که بل کتاب درته پیدا نشي نو هدایت النحو خو درځي که نه هغې کې تخصیص وګورئ په باب د مبتدا او د خبر کې. مبتدا نکره نه واقع کیږي. که تخصیص وشي بوجه من الوجوه التبر حاشیه کې د تخصیص تعریف ده. تخصیص چاته وایي؟ تقلیل الشرکا یا قلت الشرکت ته وایي. شریکان کمول
او یا شرکت کمول دیتا تخصیص وی خواه زبدرت مثال ہوئے موٹر کے ڈاکسن کے 12 نفر رائز پاکستان کے بچ ڈاکسن ہوئے سورلئی با پکیونے نو 12 نفر ڈاکسن کے رات لو او 10 نفر پسوزکی کی توی زپا کی 15 اوڑم لس نوڑم دیتا تخصیص وائی کسان دی پکرا کم کڑکنا دا اوڑم او دا نوڑم دیتا سوائی تخصیص یو سڑے در تراشی منکور کی ختم کھاؤں طالبانو تاسو خوڑے ریائی صرف 10 نفر راشی زیاد نا دیتا تخصیص وائی شریکان کماول شرکت کماول دیتا سمجھ دغب پکی دا بنئی دیتا سمجھ دیتا تخصیص ہوئی نفل پہارش پکیگی اور رواج او توی زبه د دوشنبه پشپا کوم پا بل شپنا دیتا تخصیص وائی دیکھ بے کوم بلکے نا دوارا ورسار دی خواہ کوم او نا اس اختر را روان دے تاسو بکالی زانتا گنڈائی تسویں زخو پا دی خیات بانے کالی گنڈم پا بل چانا دیتا تخصیص وائی کالی گنڈلو کے ټول خیاتان شریکو خطا دا شریکان را کم کڑیو دے پریخو پا دی خیات بانے کالی گنڈم پا بل دیتا سوائی دغیتا تخصیص وائی بارگین تلاڑی موٹر اخلے تبی ارز خود دغا موٹر اخلما او بل نا خلم دیتا تخصیص وائی اس مزدش بیا تخصیص 100 قسم دے نو تخصیص 2 قسم دے یو تا تخصیص اعتقادی وائی او دویم تا تخصیص عملی وائی تخصیص اعتقادی دیتا وائی چه دا غیو شی تا دا جواز عقیده لرین چه دا جائز دیں او دی باقیو تا دا جواز عقیده نلرین وی چه دا جائز دے او دا بلنا جواز او عدم جواز دا دی تعلق دا عقیدی سریخا توی تبارک اللذی سورة الملک د جمعی پشپا باندی روا دے او پا بلش پا جائز ندا دا تخصیص اعتقادی سار کے 2 رکعتا فرض منز دیں توی سار 2 رکعتا امد المرد خاتون مخ کے روا دی پا بل وقت کی ادا روا دا تخصیص اعتقادی شپا و رس کی 15 منزون فرض دیں شپگ نا 15 روا دی پشپا و رس کے او نور روا ندی دیتا تخصیص اعتقادی وائی دیتا روا ویو دی نور تنا روا وی روجہ یواز پر رمضان کی جائز دا فرض روجہ صرف رمضان المبارک کی پا بلا میاش کے نا دا تخصیص اعتقادی دویم تخصیص عملی تخصیص عملی دیتا وی خواہ
چې د جواز د تخصیص نه قائل تو تبارک الذی او سورۃ الملک په هر شپه روا ده خو د جمعې په شپه زه لږ ما صرف د عمل تخصیص کې د عقیدې نه هر شپه چې څوک سورۃ الملک وای او تبارک الذی وای ته دا روا ده خو جمعې شپه وزګار ما او کار مې نه کور کېم نو زکه وایم اختر کې وای هر خیاط چې کالیو ګندل روا دي خو زه په دغه خیاط ګندم زکه دې لک خګندي یا روپۍ کمې علي یا دا راته نږدې ده یا مې دا ملګری ده یا مې دغلته نور کارم ده خدا کالی بم د تورکم نو دې ته تخصیص عملی وای په هر خیاط باندې کالی ګندلو تروا وای خو چې په دې یو خیاط ګندي نو د دې وجه نه چې دلته قرینه د تخصیص موجوده ده نو عمل دې ور پورې خاص دې ته تخصیص عملی وای تخصیص اعتقادی دلیل ته ضرورت لري او تخصیص عملی دلیل ته ضرورت نه لري دا قرینه ته ضرورت لري وجه ترجیح ته ضرورت لري روا ټولو ته وای یو سړی وای مثلا سورۃ الملک صرف د جمعې په شپه روا ده او په بل شپه چې څوک وایي ناروا ده په دې به دلیل وای دا خو تخصیص اعتقادي ده څنګه چې موږ وایو چې فرض روزه صرف رمضان کې ده او په بل میاش کې فرض روزه نه اداءن دې د پاره موږ دلیل وایو د قران کریم آیت او احادیث پنځه وخت مز د پاره دلیل وایو د زکات د پاره دلیل وایو د حج د پاره دلیل وایو د جهاد د پاره دلیل وایو دا ټول تخصیصات دی خو اعتقادي یو تخصیص عملی ده چې دا شریکان ته کمه نه پاغوي کې د عدم جواز عقیده نه ساتي وی دا ټول ته جایز دي خو زه دا یو فرد پکې ځکه خاص کوم د دغه قرینه په وجه د ترجیح په وجه نو دې د کم تخصیص وای مفتی محمد فرید رحمه الله لیکلی دی خان ځان ته دغه وګورئ فتاوی فریدیه کتاب العیدین کې هغه وای تخصیص عملی دلیل ته ضرورت نه لري تخصیص اعتقادي دلیل ته ضرورت لري نو زمونږ استاد ملګری تخصیص نه یې خوښ او رد پې کوي خو فرق نه کوي چې تخصیص اعتقادي دلیل غواړي او که تخصیص عملی دلیل غواړي نو خبره د تخصیص اعتقادي کوي او رد کوي په تخصیص عملی او تخصیص عملی نه دنیا ډکه ده مفتی فرید رحمه الله فرمایي چې تخصیص عملی نه خو لابودی دا ټوله دنیا د تخصیص عملی نه ډکه ده بیا خو ټول خلک ګناهګار دي ذهن کې مخبره کینی
سړی یو ځای کې کور دی جومات کې مونځ کوي او بل جومات کې نه کوي نو دلیل به وایي دا تخصیص دی خو عملا دا سړی چې د یو جومات ته راځي نو عقیده دا ده چې په ټولو جوماتونو کې مونځ کېږي خو زه دې جومات ته ځکه ځم چې دا مې کور سره نږدې دی که نه دې جومات ته ځکه ځم چې دی کې د قاري صاحب قرت ډېر ښایسته دی دې جومات ته ځکه ځم چې د دې مقتدیان ښه دي دا قرائن دي ښه دا دلیل غواړي دا خو دلیل نه غواړي او حج کې مونږ چرته ځو طواف چرته کوو کعبه مبارک نو طواف صرف کعبه او حرم شریف کې روا دی بل ځای کې په دې دلیل وایو بلې کوټې نه طواف نه کوو صرف کعبه مبارک نه کوو نو تخصیص د طواف مکعبه پسې دا تخصیص اعتقادي دی نه عملی ولی نورو کوټو کې دا غي نه طواف ته موږ روا وایو هغه ته موږ روا نه وایو موږ د دنیا د یوې کوټې نم طواف روا نه دی صرف کعبه مبارک نه روا دی نو طواف تخصیص کو چا پسې کعبه مبارک پسې دا کم تخصیص دی اعتقادي په دې بدلیل وې او چې جمعات کې مونږ کو خپل د محلي جمعات ته دا تخصیص خو کو بل جمعات کې نه کو خدا عملی دی ځکه نورو جمعاتونو کې مونږ کولو تم موږ روا وایو خو بلې کوټې نه طواف ته روا وایو سعی چې کو د طواف نه پس دا صرف صفا و مروه په منځ کې کو هغې پورې خاص کو نورو غرونو کې سعی ته موږ ناروا وایو هغې سعی نه ادا کېږي نو چې د طواف نه پس صفا و مروه ته ځو او بل ځای ته نه ځو بل ځای کې سعی نه کو صرف دې ځای کې کو دا کم تخصیص دی دا اعتقادي دی دا عملی نه دی په دې به دلیل وی ځکه بل ځای کې موږ سعی ته روا نه وایو حج صرف عرفات ته ځو موږ حج چرته ځو حج عرفات ته ځو او بل ځای ته ځو بل ځای کې عرفات جوړول ناروا ورته وایو د عرفات تخصیص چا پسې کو او مقع عرفات غر پسې جبل الرحمت او داغه مضافات بل ځای کې عرفات غوندې کار کولو ته ناروا وایو نو دا کم تخصیص دی اعتقادي په دې به دلیل وی د عرفې د ورځې نه بعد شپه موږ مزدلفه کې تېرو بل ځای کې نه بغیر د مزدلفې نه بل ځای ته شپه تېرولو ته موږ ناروا وایو دې دپاره به دا تخصیص د اعتقادي په دې به دلیل وایو شیطانان چې ولو جمرات نو دا خاص درې سلي دي هلته او درې ستنې دي بل ځای کې که څوک ستنه جوړه کړي او وهي جمره پې ادا کېږي دا جمرات خاص کو تر دې دریو ستنو پورې کم چې په مینا کې دی او بل ځای کې جمراتو ته ناروا وایو دا کم تخصیص دی اعتقادي دې دپاره به دلیل وی دا دومره مثالونه درته ولې وایم چې خبره مو ذهن کې پخه کېني که نه دا کم تخصیصات اعتقادي راځه اوس موږ چې د خپلې محلې په جومات کې مونځ کوو 20 کاله او بل جومات کې نه کوو دا کم تخصیص دی دا عملی ولې ټولو جوماتونو کې موږ مونځ کولو ته څه وایو روا وایو
دې دپاره به دلیل وایو نه. منګ طالبان زمونږ طالبان په یو مدرسه کې 15 کال، ما خپله یو مدرسه کې 15 کاله تیر کړي. ولې مې تېرول؟ زه کالته هغه زمونږ د کور ته نږدې وه او سبقونه م پکې ښه وو، خو نورو مدرسو کې چې طالبان دیره وو هغې ته ما روا ویلي دي او ټول روا دي. نو دا کم تخصیص دا عملی. نو تخصیص عملی دلیل نه غواړي بلکې قرینه غواړي، قرینه مرجحه. او تخصیص اعتقادي هغې دپاره به دلیل پیش کړي. اوس په مسله پوه شوئ؟ اوس راځئ چې تطبیق درته وکړم. مسلمان چې وفات شي او د پسې یو دوست یا یو خپل د خپل جب نه یا د میراث نه پر ازا د ټولو دې مړي پسې خیرات کوي په اوله ورځ یا په دویمه او یا په دریمه یا په څلورمه هره ورځ چې کوي، نو دا تخصیص دی. څه شی دی؟ خو دا تخصیص عملی دی که اعتقادي؟ دا عملی دی. ګوره څوک هم چې مړي پسې صدقه کوي په اوله ورځ، نو دویمې ته م رواوئ، درېمې ته م رواوئ، لسمې ته م رواوئ. خو په اوله ورځ چې کوي صرف د دې وجې نه یې کوي چې دا مړی زما پلار، زما ورور، زما خپل اوس تازه قبر ته لاړو او قبر خو ډېر انتهایي سخت ځای دی. نو په دې اوله کې به ورپسې صدقه وکړم چې الله تعالی د قبر سختي ورباندې اسانه کړي. نور چې هره ورځ مې وکړو وررسېږي او روا دي. یا د دې وجې نه په اوله ورځ صدقه کومه چې ملمانه راغلی دي، نو ملمانه به م خوراکو کې مسافر دي، د لرې ځای نه راغلی دي او کورونو ته رسېږي نه، نو دې باندې صدقه م افضله ده، صدقه به وکړم. نور داسې نه چې په نورو ورځو صدقو ته دی ناروا وایي، وایي ورته ناروا. دا کم تخصیص دی؟ او تخصیص عملی کې خو دلیل ته ضرورت نشته. کنه بیا خبرو رہے خولې چې د په سرکڼې په دې به دلیل وای، چشمې به دلیل وای، واسکټ به دلیل وای، کالی به دلیل وای، سپلای به دلیل وای، جمعات باندې به دلیل وای، محله کې به دلیل وای، په کور به دلیل وای، په ډوډۍ به دلیل وای، په اوبو به دلیل وای. دا ټول تخصیصات دي. ذهن کې مو خبره کېناست. کم تخصیص دی؟ عملی. منگ د اعتقادی تخصیص قائل نیو. منگ وایو که څوک داسې وایي چې مړي پسې په اوله ورځ صدقه کول روا دي او په دویمه ناروا دي، دا بیا غلطه ده. ټولو ورځو باندې روا دي. خو که څوک په اوله ورځ کوي دام روا، که په دویمه ورځ کوي دام روا، په هره ورځ چې کوي روا دی. خو افضل اوله ورځ ده. افضل څه ده؟ والکه ستاسو پلار، ستاسو ورور چې پولیس ونیسي او حوزې ته بوځي، تاسو اوله ورځ ورپسې ورځئ که لسمه؟ پرېږده چې سمې پوس کې بیا به ورشو. داسې خو څوک نه کوي. خو په اوله ورځ ورپسې ورمنډې وایي او هغه وخت کې ورپسې ورمنډې وایي. وی دې دپاره چې وی نه وهي، نو قبر تا ته د اوزې نه مسانه کار ښکاري. قبر خو ډېر ګران سخت دی. تاسو ما حدیث وی رسول الله مبارک فرمایي مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. مړی په قبر کې داسې وي لکه یو سړی چې اوبو روان کړی او چغې وهي او ورشي ته لاس اچوي. نو خدا ولې ورځې نه پته لګي. رسول الله مبارک فرمایي 2 شپې درنه هېرې نشي. یو هغه شپه چې سبا ته قیامتي او نن شپه، او دویم هغه شپه چې ستاسو اوله په قبر کې راشي. مسله خو په دې اوله کې ده.
ذهن کې مخابره کېناسته. دا څو خبرې شوې دا مې درته دعا وکړه. اوس ما تاسو ته وی چې دا تخصیص عملی دی، دلیل ته هیڅ ضرورت نشته، بس روا ده. صدقه خو روا ده، پرون مې درته په دلایل وی په هره ورځ روا ده، خو په اوله ورځ افضله ده. نو په دې درته دلیل وایم. څوک چې اوله ورځ ته ناروا وای نو صحیح نه وای، ښه روا دي. درې دلایل به درته نن نمونتن ویم. ښه نور الحمدلله دومره ډېر دلایل دي چې صرف ستاسو په ذهن خلاص شي. اول نمبر دلیل مشکات شریف کی به وګورئ. مشکات کی کتاب المعجزات کی 3 نمبر فصل کی په 2 جلد کی. ها عاصب ابن کلیب روایت کوي د خپل پلار نه، هغه د یو صحابي د انصارونه، عن رجل من الانصار. اوس که څوک کوئی رجل مجهول دی، علما وایي صحابي چې مجهول وي نو هم ضعیف نه دی، هغه قوي دی. والصحابة كلهم عدول. جهالت د صحابي مدیر نه ښه راځه. دا صحابي وی قال خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، من د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره وتو فی جنازه په یو جنازه کې. فرأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما رسول الله مبارک ولید وهو علی القبر، او نبی علیہ السلام په قبر ولاړو، یوسف الحافره، او د قبر قانون کې ته حکم کو ورتوی وسع من قبل رجلای، دا د پښو طرف لږ آزاد کا، واوسع من قبل راسه، او دا سر طرف ته دا غاړه لګي وها چې د آزاد شي. لکه د قبر د جوړولو طریقې ورته خوده. فلما رجع، کله چې رسول الله مبارک د دیرین را واپس شو، استقبله داعی امرأته، پلاره کې د دې مړي چې کومه ښځه وه هغې یو بلون کې درولی و رسول الله مبارک ته. وی هغه مخې ته راغی او رسول الله مبارک ته وی صاحب راځه صدقه مو تیاره کړې ده، د مړي په کور کې د مړي ښځې تیاره کړې وه، راځه. فاجاب، رسول الله مبارک اجابت وکړه رخدا. ونحن معه، او منګم رسول الله مبارک سره وو. وجيء بالطعام، او طعام راغی. فوضع يده، رسول الله مبارک پکې لاس کته کو. ثم وضع القوم، صحابم شروع شو، رسول الله مبارکم کاسه کې لاس کته کو صحابو. فاکلوا، صحابه اخوړه دا خوراک. فنظرنا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، من رسول الله مبارک ته وکتو، یلوک لقمه فی فمه، خوله مبارکه کې دا کپله تاوله را تاوله. ثم قال، او بیا حضور فرمایل، اجد لحم شاة، زه خود دې پسه دا غوښه پیدا کومه، اخذت بغیر اذن اهلها، د مالک د اجازې نه بغیر رانیولی دی. دا پسه خو مالک اجازه نه ده کړې او دوی حلال کړی او خیرات یې کړی. نو فارسلت المرأه، نو ښځې ورته سړی راولېږه او تقول ورته وی یا رسول الله انی ارسلت الى النقیع، قربان چې دا میړه مې مړ شو، ما وی د پسې صدقه پکار ده، نو ما سړی ولیږه منډی ته کوم ځای کې چې مالونه خرڅېږي.
وهو موضع یباع فيه الغنم. نقیه غزې ته وایي چې په هغې کې مالونه خرڅېږي. وی هلته مې سړی ولېږه قربان لیشتري لی شات چې ما دپاره یو پسه والي. فلم توجد خو هلته په دې منډۍ کې پسونه پیدا نه شو. فارسلت الی جار لی او ما خپل همسایه ته یو کس ولېږه. همسایه ته قد اشترا شاتن هغه پسه اغستی و. ما ورته وی ان ارسل الی بها بثمنها. دا پسه خو تا اغستی دی په منډۍ کې او موږ منډیو کته نشته پکې نو ته دا پسه موږ ته راکه او پسو چې دی اغستی روپۍ به درکړو. نو فلم یوجد قربان قصه داسې وه چې هغه همسایه م نه و پسه خو و خو مالک نه و. نو فارسلت الی امراته ما د همسایه دې ښځې ته سړی ورولېږه. نو فارسلت الی بها ما ته هغه پسه راولېږه. ما ورته وی زه پسه راوړه او بیا چې د میړه راشم بیا به روپۍ ورکمه. فقال رسول حضور فرمایله اطعمی هذا الطعام الاسارا. دا الاسرا دا طعام چې دی قیدیانو ته ورکئ. صحابه تاسو یې مه خورئ قیدیانو ته ورکئ. رواه ابو داود والبیهقی فی دلائل النبوت صفحه د 543 د مشکات باب المعجزات الفصل الثالث. دې کې ګوره څو خبرې موږ او تاسو ته معلومې شوې. دې کې راته درې خبرې معلومې شوې. یو خبره دا معلومه شوه چې سړی وفات شي د هغه په کور کې هغه پسې خیرات روا دی او صدقه روا ده او خوړل هم روا دي. ولې رسول الله مبارک ورنه راغی او خوله کې چې نه خوړله خو دا بله وجه ده چې بې اجازې حلال شوی. دویمه خبره پکې دا راووته چې بې اجازې د مالک نه چې یو شی حلال شي ذبح شي هغه حرامي. دریمه خبره پکې دا ده چې کم شی سړي ته د حرام لارې نه حاصل شي چانه نو دقه مال واجب التصدق دی. یو سړي ته روپۍ راغلی مال راغی خو په حلال لار نه په څه شي راغی په حرامه نو دقه حرام مال څه دی واجب التصدق دی. دا به صدقه کې رسول الله مبارک وی دا قیدیانو ته ورکه. څلورمه خبره راووته چې دا مال خو حرام و که نو ولې دا قیدیان کافرانو نه قیدیان خو مسلمانانو نو څنګه رسول الله مبارک په قیدیانو حرام مال خوري. نو مسله دا ده چې کم مال حرام طریقه باندې چاته راغلی او د مال خاوند دا صدقه کی نو هغه بل سړي دپاره روا دی. بل سړي دپاره څه دی روا دی. نو ګورئ ورځه ماوله ده او د مړي په کور کې خوراک هم دی او د مړي ښځې هم ورپسې صدقه کړې ده او رسول الله مبارک په خپله ورځي او خوري او صحابه کرام. نو معلومیږي دا چې په اوله ورځ خیرات روا دی. دی ورته ونه وي چې زه تاسو کره خوراک نه کوم دا خو ناروا دي. ذهن کې مو خبره کینی په دې یو اعتراض دی انټرنیشنل اعتراض دا دی چې دلته داسې دي مشکات کې فلما رجع استقبله داعی امرأته بلون کې د دې ښځې د دې مړي د مړي ښځه وه او په سنن ابي داود کې دي چې داعی امرأتن یوه ښځه وه معجم کبیر کې دي داعی امرأت من قریشن یوه ښځه وه د قریشو نه نو دا د دې مړي ښځه نه وه
بلکې څوک وه بله ښځه وه د مړي ښځې اړو صدقه نه ده کړې او مشکات مولانا صاحب هم حواله په ابو داود ورکړې ده او سنن ابي داود کې وګوره ضمیر پکې نشته داعیو امرأتن ده امرأته نه ده نو حدیث ته ابو داود دی نو په هغې کې خو صرف ښځه راغلې ده د مړي ښځه خو نه ده د مشکات مولانا صاحب په ضمیر راوړلو کې خطا شوی دی چې دا د مړي ښځه وه پوهېږې که نه پوهېږې دا د دوی زبردست اعتراض مولوی صاحب جواب دا دی ما سره به د مشکات 12 شرحې 12 شرحې زه د مشکات لرم چې دا ضمیر غلط وی ضمیر غلط نو 12 شرحو د مشکات ضمیر ویلی دی شرح خو دې دپاره یي چې متن کې کومه غلطي چې سمه کی که نه او یو شرح کې داعیو امرأتن نشتا ټولو کې داعیو امرأته دی بلکې ما سره د البانی مشکات هم شته د غیر مقلد 3 جلده کې دی په هغې کې داعیو امرأته وایي چې دا ضمیر غلط دی خو هغه به سم کړی و که نه معلومیږي دا چې د سنن ابي داود 2 نسخې وي یو نسخه کې ضمیر وو بلکې نه مشکات مولانا صاحب د هغې نسخې نه دا حدیث لیکلی دی چې کوم کې ضمیر وو دا فرق دی کې نه و چې دا پردی ښځه وه ښځه هم د دې مړي وه خو یو نسخه د سنن ابي داود کې ضمیر وو او بلکې ضمیر نه دی دا اوس چې کوم د سنن ابي داود نسخه ده نو په دې کې ضمیر نشته او مشکات مولانا صاحب چې کوم د ابو داود نه لیکلی و په هغې کې ضمیر دی دا خو د نسخې فرق دی نور داعیو امرأتن هم دقه معنا ده او داعیو امرأتن من قریش هم دقه معنا ده ښځه د قریشو نه ده نو اچا دا ضمیر د مشکات نه دی لرې کړی څنګه وی ته غلط دی دویمه واوره مرقات شرح د مشکات کې تصریح ده داعی امرأته زوجة المتوفى زوجة المتوفى دا ښځه د دې مړي ښځه وه پردی ښځه نه وه مرقات شرح د مشکات علامه قاری صاحب څه وایي داعی امرأته زوجة المتوفى دا ښځه عامه ښځه نه وه د چا ښځه وه دا د دې مړي ښځه وه دویمه واوره که دا ښځه د دې مړي نه وی او د بل چا ښځه وی نو فقهاو به د دې حدیث نه استدلال نه کو په دې مسله چې د مړي په کور کې په اوله ورځ هم صدقه روا ده فقها خو هم دقه حدیث په دلیل کې وایي تحتاوی وګورئ ښه د مراقي الفلاح حاشیه هغې کې وایي فصل فی حملها و دفنها په باب الجنائز کې وایي فهذا دقه حدیث همدا د مشکات حدیث یې ویلی دی فهذا دغه حدیث یدل دلالت کوي على اباحة صنع اهل المیت الطعام دلالت کوي پرواوالی د جوړولو د اهل د مړي طعام لرا او والدعوة الیه
طعام دې برابر که او خلکو ته پکې دعوت ورکې. وی دقه حدیث وی د دې دلیل دی. که دا د بل چا ښځه وی نو بیا استدلال صحیح و، معلومیږي دا چې هم د دې مړي ښځه ده. مرقات شرح د مشکات کې وایي وی د دې حدیث نه دا معلومیږي چې زمونږ فقهاو په اول ورځ د طعام باندې کمرت کړی، نو دا حدیث په هغه فقهاو رد دی. زمونږ بعضې فقهاو په اول ورځ خیرات باندې رد کړی، نو مرقات کې علامه قاری صاحب وایي په دې حدیث کې په دغه فقهاو باندې رد دی. نو که دا د مړي ښځه نه وی نو بیا فقهاو باندې رد جوړېده؟ بیا خو نه جوړېده. معلومیږي دا چې هم د دې مړي ښځه وه. او بیا وی زمونږ فقهاو چې کوم د کراهت قول کړی وی هغې کې به قیدونه ولګو، نو د حدیث د رد نه به بچي. دی وی وما قال الفقهاء في کراهة الطعام فینبغي ان یقید کلامهم بنوع خاص. پکار دا دی چې د دوی کلام د مقید شي په نوع خاص سره. فقها چې وی چې د مړي په کور کې په اوله ورځ خوراک مه کوئ، وی څلور جوابونه پنځو، وی د هغې دا کلام حمل دی په پنځو. یو استحیاء اهل بیت المیت فیطعمونهم کرهن. بعضې وخت کې داسې مولوي صاحب چې چا کره مړی وشي که نه او دا خلک راشي بس مړي کور کې دیری او ترنزینه، نو د مړي کور خاوندان حیا کوي چې اوس دته څنګه ویم چې ځه، نو د زړه په ناخوښۍ هغوی سره خوراک کوي. وی د فقهاو مقصد دا دی او د حدیث مقصد صرف صدقه ده. دویم او یحملو على کون بعض الورثه صغیرا او غائبا. دا فقها چې وایي چې د مړي په کور کې به خوراک نه کوئ، دا هغه صورت دی چې مال د میراثي او په وارثانو کې صغیر او غائبي، نو بیا خود مکروه دی. تاسو یې مسله کې ونه وي. دریم او لم یعرف رضان، یا د وارثانو رضا نه معلومیږي چې دوی په خوښه صدقه وکړه که نه، نو که رضا یې نه وه معلومه نو بیا مکروه ده. وی د فقهاو مقصد دا دی. څلورم او لم یکن الطعام من عند احد معین من مال نفسه، د یو خاص سړي د مال نه صدقه نه وي بلکې د مشترک مال نه کوي او د هغوی رضا نه معلوم. پنځم یا د مال د مړي نه کوي قبل التقسیم، خو رضا پې د ټولو نه وي. نو ګورئ علامه قاري صاحب وایي وی حدیث نه دا معلومیږي چې د مړي په کور کې صدقه روا ده او خوراک، فقهاو نه معلومیږي چې مکروه ده. نو د حدیث او د فقهاو په منځ کې ټکر راغی. وی دفع دا 5 طریقې دي. نو که دا د مړي ښځه نه وی نو بیا د فقهاو سره کله ټکر رات. دې نه معلومیږي چې دا صحیح نسخه ده د ضمیر والا، دا ښځه هم د دې مړي وه. او بیا وی دا ما چې کم 5 وجې ووې وعلیه یحمل قول قاضي خان، او په دې باندې به حمل کولی شي قول د قاضي خان. هغه ویلي دي چې یکره اتخاذ الضیافة فی ایام المصیبت، مکروه ده ملمستیا جوړول په ورځ د مصیبت کې، لانها ایام تأسف، ځکه دا د غم ورځې دي. فلا یلیق ما یکون للسرور، نو بیا مناسبه نه ده چې کم د خوشحالۍ ملمستیا خو د خوشحالۍ دپاره. او زمونږ ټول فقها وایي وان اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا، او کچا په اوله ورځ باندې طعام برابر که د فقیرانو، دا ښه خبره ده.
دا په مرقات کې هم دا عبارت دی، دا په بزازیه کې هم دی او دا په قاضي خان کې هم دی. که په اوله ورځ باندې څوک د فقیرانو د پاره طعام برابر کی او ملمستیا نه وي نو دا صحیح ده. بریقه محمودیه وګورئ، هغې کې وایي الثالث عشر النیاحه، دریم جلد دی. وی دریم نمبر فایده وایي مړي پسې ژړا څنګه ده، دې کې بیا دا حدیث راوړی دی. نو بیا وایي فهذا یدلو، دا حدیث دلالت کوي علی اباحة وضع اهل المیت الطعام، په اباحت د جوړولو د اهل میت د طعام لره او دې د پاره دعوت. نو که دا ضمیر صحیح نه وی نو بریقه محمد محمودیه ولی د دې نه استدلال کوي. نو ضمیر صحیح دی ښه، ټولو نسخو د مشکات کې او ټولو شارحینو د مشکات او د دې ضمیر نه استدلال کړی دی علامه قاری صاحب، او د دې ضمیر نه استدلال کړی طحطاوي صاحب، او د دې ضمیر نه استدلال کړی دی صاحب د بریقې، او د دې ضمیر نه استدلال کړی صاحب د روح البیان، دریم جلد دی، صفحه 161 سورة اعراف آیت نمبر 140. هغې کې وایي واعلم ان ارواح العصاة من المؤمنین، روحونه د ګناهګارانو مؤمنانو تکونو بین السماء والارض، د اسمان او د ځمکې منځ کې ځوړند دي، بعضها فی الهوا و بعضها فی افنیة القبور، بعضې په هوا کې دي او بعضې په قبرونو کې، علیین ته نه یې ختلي. دا کار څه وخته پورې الى 7 ایام، تر 2 ورځو پورې، و الى سنتين، کله 1 کال پورې، الى غیر ذلك من الزمان، حتی تصعد، تر دې پورې چې دا روحونه وختلی شي، وتتخلص، او دا روحونه را خلاص شي، بدعوات الاحیاء، په دعا د چا ژوندي ورته دعا وکړي. دا سړی خو ګنهګار دی، روح علیین ته نه ځي، چې دعا ورته وکړي بس روان شي. و امداد الحسنات، او په امداد د نیکیو صدقات ورپسې وکړي. وتصل الى مقر السماء، سماء دنیویه، او ورسیږي هغه ځای د اوسېدلو د اسمان دنیوي ته. دغه رنګې طحطاوي کې دی او شرح شرعة الاسلام باندې حواله ورکړي. وفي شرعة الاسلام والسنة، وی سنت دا ده چې ان يتصدق ولي المیت له، صدقه به کوي ولی د دې مړي د پاره قبل مدی الليلة الاولى، چې اول شپه لا تیره نه وي، څنګه چې وفات شي متصل به ورپسې صدقه کوي. بشیء مما تیسر له، په یو شي چې دته آسان دی، هر شی چې ورته آسان. فإن لم یجد شیئا، که یو سړی فقیر دی څه شی نه پیدا کوي، نو فلیصلی رکعتین، 2 رکعته مونځ وکړي، ثم یهدي ثوابهما له، د دې 2 رکعاتو ثواب به دې مړي ته وبخي. بیا وایي ویستحب ان یتصدق ولی المیت، مستحبه ده چې صدقه دې وکړي ولی د مړي بعد الدفن، د دفن نه وروستو الى 7 ایام، تر 2 ورځو پورې مړي پسې خیرات وکړي. کل یوم بشیء مما تیسر، هر ورځ به صدقه کوي چې څومره ورته آسان وي. نو شرح شرعة الاسلام وی صدقه به کوي، طحطاوي وی صدقه به کوي په اوله ورځ، صاحب د روح البیان وی صدقه به کوي په اوله ورځ، مرقات کې علامه قاری صاحب وی صدقه به کوي په اوله ورځ، قاضي خان وی صدقه به کوي په اوله ورځ، بزازیه وی صدقه به کوي په اوله ورځ.
د دې ټولو استدلال د کم ځای نه دی؟ هم د دقې ضمیر نه او د حدیث نه. نو مسله هم د دې نه روباسي. نو معلومیږي دا چې ښځه پردی نه وه. څوک وه؟ د مړي ښځه وه. دقې دلایل دي. نو د دوی دا اعتراض غلط دی. دا صرف د نسخې فرق دی بس. نور ښځه بله نه ده، هم د مړي ښځه ده. نو مړي پسې صدقه کول په اوله ورځ دا سنت د صحابو دي. دا مې درته یو دلیل وویې. دویم نمبر دلیل د عبدالله ابن عمر صاحب شاگرد دی طاووس ابن کیسان. طاووس ابن کیسان وی چې ان الموتى یفتنون فی قبورهم 7 ایام. وی مړي چې دي دوی ته عذاب ورکولی شي په قبرونو کې 7 ورځې. د مؤمن عذاب 7 ورځې او د منافق 1 کال. الله مو دې وساتي. نو 7 ورځو پورې مؤمن ته څه ورکول کېږي؟ عذاب چې دی ګنهګاري. وی فکانو طاووس ابن کیسان وی صحابه کرام وو یستحبون الطعام. یستحبون دوی به خوښه ګڼله ان یطعم عنهم تلک الایام چې صدقه به کوله دې مړو پسې په دې ورځو کې. صحابه به مړو پسې د اولې ورځې نه واله تر 7 ورځو پورې صدقه کوله. دا د طاووس ابن کیسان قول حیات الحیوان والا هم لیکلی. اول جلد دی 430. حیات الحیوان خو هر چا سره دی. طاووس پکې راواړوئ پکې شته. او سنن نسائی باب عذاب القبر د پاس حاشیه ده. بر حاشیه کې هم دا شته. حلیة الاولیاء دا ابو نعیم اصفهانی سے پاغی کی په صحیح سند ذکر دی. یو ځل ما د دوی سره بحث راغلی نو ما چې دا حدیث وی د ضمیر اعتراض یې وکړو. نو بیا مې ورته دا وویې د طاووس ابن کیسان قول په دې هیڅ ونه وی ځکه چې دی باندې اعتراض نه و. په دې ځان چپ کو. 2-3 ځل مې ورته وویې مې طاووس ابن کیسان باندې اعتراض نه کې او که په دم اعتراض که کنه چې حدیث کې راوی ضعیف دی که مسله ده پکې غږ یې نه کوم. شو صحابه سنت داو چې د اول ورځ نه واله تر 7 ورځو پورې به صدقه مړي پسې کوله. دریم نمبر دلیل علماء د تاریخ لیکلي. تاریخ کتابونه وګورئ. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وفات شو پر ابزا کې یو شار ځای. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره نور 10 ملګري را روانو تیرېدل. د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بیبي ورپسې کس ورولېږه چې تاسو ځئ ما زمنګ میړه چې وفات کېده ابو ذر صاحب نو وصیت یې کړی دی زه چې کله وفات شم نو په دې غونډۍ باندې به یو جماعت د صحابه راځي ابراش هغوی به ما ته غسل راکوي او ما به دفن کوي او د کور کې چې دا پسه ولاړ دی دا به حلال کوي او صدقه به وکړي دا به په دې وخورئ او زما میړه وفات شه ابو ذر صاحب په دې غونډۍ خو تاسو راښکاره شوئ نو ودرېږئ. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ودرېده چې مخې ته خلاص کوي دا خو ابو ذر دی. ویې ژړل وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غزوه تبوک کې ویلیو رحم الله ابا ذر
يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. الله دې په ابو ذر رحم وکړي چې نبی علیہ السلام فرمایل الله دې په ابو ذر رحم وکړي، یوازې تک کوي، یوازې به دې مړ کېږي، قیامت په ورځ به یوازې را پورته کېږي، یقینا هیڅوک سره نشته او مړ دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته غسل ورکړ، جنازه یې پې وکړه او دفن یې کړ. هغوی ورته وی صاحب ډوډۍ تیاره ده، او بس ډوډۍ تیاره وه، پسې یې لال کړی او ټولو صحابه کرامو چې دی ډوډۍ وخوړه. که اول ورځ باندې خیرات بدعت وی دوی ولې خوړه؟ دا په اول ورځ باندې صدقه کول مړي پسې دا سنت د صحابه دي. والکه په مسله پوه شوئ؟ مسله مې هم درته وکړه، یو تخصیص مې هم درته ووې، دوه او درې دلایل مې درته ووې، او ضمن کې مې درته د فقهاو 15 اقوال ذکر کو، فتاوی بزازیه، فتاوی قاضی خان، تحتاوی او شرح شرعت الاسلام او د علامه قاری رحمه الله، چې په دې کې هیڅ مشکل نشته. بس ده. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد